بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سورة مومنو 52 آیاتونه شوي وو. مخکې آیاتونو کې تذکره د فرعون وا د فرعون د غرقېدو نه وروستو د مړ نه وروستو هغه چې کوم عالم ته لاړ، قبر ته لاړ، برزخ ته لاړ، نو هلته کې اور پیش کولی کېږي سبا و بیګا. مطلب هر وخت کې دی په عذاب کې دی. قیامت پر ورځ باندې هم به وویلی شي داخل شي. سخت عذاب ته ملائکو ته به ویلی کېږي ورننه باسئ دی جهنم ته. جهنم کې بیا به د دې نور ملګري سبا غټانی، سبا غریبانانی، سبا ضعیفانی، سبا تکبر کوونکي خلقی. دنیا کې کمزوری او بعضې داسې وو چې هغې ځان غټ ګڼه، نو دا کمزوری به د مشرانو ته غټانو ته وایي چې موږ خو ستاسو تابع وو، نو اوس زموږ دپاره څه وکوي چې د عذاب نه څه حصه خو کمه کوي. هغې به ورته عذر پیش کړي چې دا موږ څه نشو کولی او څه کمه فیصله چې الله کړله بس هغې کې موږ ټول یو. دی به بیا چوکیدار د جهنم ته سوال وکړي چې یوه ورځ خو موږ له چوټي راکوي، کم عذاب موږ باندې دی دا موږ باندې کم کوي. هغې به ورته وایي ولې تاسو ته مخکې پیغمبران نه و راغلي، واضح خبره مسله نه و راغلي، رسولانو تاسو ته مسله نه و بیان کړي. دی به وایي ولې نه وه، وا خو بس زموږ کمزوری وا، بدبختی وا. نو هغې به ورته وایي نو تاسو غواړئ موږ ستاسو دپاره نشو غوښتی، که دی غواړي نو د دې بلنه هغه خو بیکاره ده، څه فایدې نشتی. دنیا کې په آخرت کې الله رب العزت وایي د خپلو استازو پیغمبرانو او د مؤمنانو امداد بکو په دې ژوند دنیاوي کې هم او قیامت پر ورځ هم. قیامت پر ورځ به هم د مؤمنانو ملګرتیا، مرسته، امداد کولی کېږي. کوم ورځ باندې چې ګواهان به قایم شي، ګواهان به ودرېږي، ګواهان به پیش شي، سخت ورځ به وي. الله وایي دا مؤمنان او پیغمبران دا به بچ کوم. کم چې ظالمان خلق دي، مشرکان دي، که هغې عذرونه پیش کوي نو عذر به قبلیږي نه. د دې دپاره د رحمت نه لرېوالی دی او د دې دپاره ناکاره کور دی. اوس دې آیتونو کې د موسی علیه السلام تذکره کوي، ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کوي چې تم د هغې په شانتې صبر کوه، هغې صبر کړو. آدابو تذکره کوي، بیا مسله د توحید به ذکر کوي، بیا به دا ذکر کوي چې ړانده او لیدونکي مؤمنان او کافر
نیک عمل او بد عمل دا برابر نشي کېدی. قیامت روز را روانه ده، شک پکې نشتی. الله و ایمان غواړي بل چا نه مه غواړئ. څوک چې د الله د غوښتو نه انکار کوي، د الله نه د غوښتو نه ځان ورته بد ښکاري، نو الله وایي جهنم ته ورننه باسم به. بیا وروستو بیا مسله دلایل په توحید باندې پیش کوي او ګڼ دلایل بیا را روان دي راځي، دا یې تذکره وایي. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، او یقینا ورکړیو منګه موسی علیہ السلام لا ہدایت یول ورکړو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، یقینا ورکړو منګه موسی علیہ السلام ته الهدى ہدایت یول ورکړو، کامل ہدایت او پاغ دور کې. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اغا ہدایت سو د کتاب په شکل کېو، صحیفو په شکل کېو، هغه د هغې تورات او د صحیفو د بیان په شکل کېو. واورثنا بني اسرائیل الکتاب، او ورکړو موږ بني اسرائیل لره کتاب، حقداران کړي موږ بني اسرائیل لره د کتاب. بني اسرائیل موږ کتاب ورکړو. مخکې یو ځای کې موږ ویلو اورثنا وراثت ویل کېږي دې ته چې بې تکلیف سړي ته میلاو شي. موسی علیہ السلام خود تکلیف تیر کړلی، هغه ته کتاب ورکړی شو. بني اسرائیل خو تکلیف نه تیر کړی، دقسې ورته کتاب راوړی شو، ورکړی شو والا. واورثنا بني اسرائیل الکتاب، دا ټولو بني اسرائیل دپاره دغه کتابو توراتو. نورې صحیفې موسی علیہ السلام مایې نازلې شوې. مخکې یو ځای کې مو تذکره کړې. موسی علیہ السلام باندې صحیفې نازلې شوې دي کتاب نه مخکې. ابراهیم علیہ السلام صحیفې وې او د شیس علیہ السلام صحیفې وې. دا ټول سل وې او سلور کتابونه، یو سلور کتابونه دي نو غټ واړه نو دغه صحیفې وې سل او غټ کتابونه و سلور. دا بعضې خبرې داسې چې دا مشکل شي، ګرانه شي. د چاله څومره صحیفې ورکړی شوې وې د هغې خو پته نه، خو لږ پخوانۍ خبرې وې. غټ کتابونه چاله ورکړی شي دي نو دا مشهور دي. قرآن کریم کې هم د هغې تذکره راځي. موسی علیہ السلام له کتاب ورکړی شوی دی. وآتینا داود زبورا، داود علیہ السلام له زبور ورکړی شوی دی. دارنګې انجیل، الله رب العزت وایي موږ عیسی علیہ السلام نے انجیل ورکو، هغه باندې انجیل نازل کو. قرآن کریم بارک راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انا انزلنا الیک الکتاب تبارک الذی نزل الفرقان. قرآن کریم تذکرہ راضی. دې زمانہ کې بعض خلک ځان د مسلمان هم وایي. تپوس یې وکړي ستا د پیغمبر څه نوم دی؟ حال پیغمبر نوم نه ورځي. هغه دا نور ولا نه ورځي نو په هغې باندې خو سړی نیولی شوی نه دی. د خپل پیغمبر دا نوم خو پکار دی. د خپل پیغمبر باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی د هغې نوم خو پکار دی. دی به څنګه مؤمني، څنګه مسلماني، دا د څنګه مسلمان وي؟ خپل پیغمبر نوم ولا نه ورځي. مخکې خلکو به وایي پلان کیږي کې هلته کې چا نه تپوس وکړو ته محمد رسول الله پیژنې؟ هغې زه داسې د علاقې نه ښکته نه یم تللی، ما ته پته نشتی، چا سره مې دومره تعلق نشتی. چې یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژني نا بس مسلمان شي. مخکې یو ځای کې تیر شي یو سړی وایي
زه دا پیژنم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، لیکن دا راته پته نشته چې دی عجمی دی او که عربي دی، او دا راته پته نشته چې دی انسان دی او که دی د ملائکو نه دی. نو هلته کې موږ ویلو د علماو فتوا ده په دې باندې چې دا سړی کافر دی، چې دا پته نشته چې دی عربي دی که عجمی دی، دته دا پته نشته چې هغه د انسانانو نه دی که د ملائکو نه دی. یو سړي له نوم نه ورځي نو څه به وایي؟ نو موسی علیہ السلام باندې صحیفې نازلې شوي دي، کتاب پې نازل شوی دی. او بیا وروسته چې کوم نور د دینی معلوماتو تفصیل طلب کې منځونو تپوس کې سهار 100 رکعات دي، ماسپخین سودی، مازیګر سودی، ماښام سودی، ماسختن سودی، سنت ته پرېږده هغه فرض سودی، هغې پته هم نه لګي. بیا په دې مانځه کې ویل کېږي څه پکې وی نو هلته کې خو دی وایي اسانه خبر ده زما د امام په نیت باندې نیت دی، ولې دا مونځ به ته ځان نه کوې څه دا مونځ چې کوې نو دی کې به ته څه وی یو سړی کلمه یې کلمو ول نه ورځي، کلمه چې وایي نو څه بل شانتي وایي. دارنګې مونځ چې وایي الحمد ول نه ورځي، صورت اخلاص نه ورځي، التحیات نه ورځي، دعای قنوت نه ورځي. دی هم ځان د مسلمان وایي، دی هم مسلمان ملک کې پاتې کېږي. دعوې کوو موږ غټې غټې کوو او هغه ته پته نشتی. دارنګې پیغمبران راغلي، الله رب العزت پیغمبران را لېږلي، په دې کې اولو العزم پیغمبران دي، د هغې تفصیل دی نه معلوم، خیر دی. دا بعضې خبرې خو مشهور دي که نه، پیغمبران څو دي ټول 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران دي، دا خبره خو ډېره مشهوره ده، یو سړي ته دا هم پته نه لګي. نو الله وایي موسی علیہ السلام له مې هدایت ورکړو او دغه هدایت دا مې بني اسرائیلو کې پاتې کو. بني اسرائیل میں کتاب ورکړل، کتاب میں پائی کی پاتی کړل. دا ہدایت و ذکر پنو لولی الالباب د پاره د عقل د خاوندانو، سوچ عقل والدینو د هغې د پاره پن دی. عقل خبره کوي، عقلمن له اشاره وي او قمقل له لوی ډانګ وي. انا خلق وی پن واخله که پن نه نو بیا شګو غټ پن واخله وي. هدى وذکر لأولی الالباب. موسی علیہ السلام راغله نو مسئله بیان کړوا، بنی اسرائیل د طرف نه هم غټ مشکلاتو، فرعونانو د طرف نه هم مشکلاتو، هغه مشکلاتو کې موسی علیہ السلام صبر کړو، کلک ولاړو. نو فصبر، الله وی تم صبر کوا، هغه کلک ولاړو نو تم کلک ودرېږه، هغه صبر کړو نو تم صبر وکا. ان وعد الله حق، یقینا الله وعده رښتونی ده. الله چې کوم وعده کړل الله به تا کامیابی او استاد دشمن به تباہ کوي. دنیا کې به تباہ کی، کو دنیا کې نشي نو آخرت خدای کنه هغه کې به تباہی. ان وعد الله حق، یقینا الله وعده رښتونی ده. الله چې کوم کتاب را لېږل خبره کړل نو هغه رښتونی ده. آخرت قیامت برازي، آخر کې قیامت رښتونه ده، حساب کتاب بکیږي نو جنت ته او جهنم ده. چا چې خبره ومنله نو جنت ته بځي، او چا چې ونه منله نو بل ځای ته بځي. نو واستغفر لذنبک، دا ټول بندګان د الله دي، یو خبره د بندګۍ دا ده استغفار وایا. حکم د الله دی بس استغفار وایا، د الله نه بخښنه طلب کوا. واستغفر لذنبک، بخښنه طلب کوا د خپل ګناه د پاره کچري. باندې مفسرین داسې وي حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ډایرکټ چی شي نو مطلب بیدای. واستغفر لذنبک، بخښنه طلب کوا د خپل ګناه د پاره کچري. یا واستغفر لذنبک، لذنبک لذنب امتک وي، او بخښنه طلب کوا د خپل امت د ګناهونو د پاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر محنت کړل او ډېر
ځان یې کړول لی دعاګانې کړلې استغفار یې کړلی د خپل امت دپاره وخت په وخت باندې هر وخت کې به وی امتي امتي د مرګ په وخت کې هم وی د قیامت کې به هم وی امتي امتي زما د امت بس کېږي د خپلوانو خبره نه کوله د امت خبره یې کوله زما استا خبره یې کوله او ما استا څه کوه هغه سره نو واستغفر لذنبک بخښنه طلب کوه دا خپل امت د ګناهونو دپاره بل دا د واستغفر لذنبک بخښنه طلب کوه استغفار وایه استغفار وایه لذنبک د خپل بوج دپاره کله سړي باندې بوج راشي د زړه خفګان راشي هغې ته هم ذنب وایي نو واستغفر لذنبک استغفار وایه د خپل زړه د تنګسیا دپاره تنګسیا نه بچ کېدو دپاره زړه تنګ شوی دی زړه باندې ساړوبي ده د دغې ساړوبۍ ختمېدو دپاره استغفار وایه کله سړی تنګ شي زړه یې تنګ زړه باندې بوج وي څه کار ته زړه نه کېږي او نو استغفار وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله کله زما په زړه باندې بوج راشي خفګان راشي زړه مې تنګ شي نو زه استغفار ویم کله وی او یا پیرې ویم کله وی سل پیرې ویم نو هغه بوج ختم شي دا مې علاج دی دی نو واستغفر لذنبک بخښنه طلب کوه د خپل زړه د بوج دپاره وسبح بحمد ربک تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره نو هلته کې اول کې وایي فصبر امر دی نو صبر کوه کلک شه بل وایي واستغفر بخښنه طلب کوه د پیغمبر نه علاوه چې څومره دي هغې ته چې خطاب شي نو واستغفر لذنبک د خپلو ګناهونو دپاره بخښنه طلب کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ضروري نه چې استغفار مخکې موږ ویلو دا مستلزم د ګناه نه دی چې استغفار یې سړی هله کوي چې ګناه یې کړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ به وکړو فرض مونځ به وشو نو یا استغفر الله استغفر الله الله اکبر به وي نو ولې دا مخکې کار چې کړی نو دا ګناه اوسو نه ګناه نه دی دا ضروري نه ده چې سړی استغفار وایي نو د ګناه لپاره دی وایي پیغمبران خو معصومي نو دا زما او ستا لپاره چې استغفار هغه یقیني هغه ظاهره خبره ده ځکه چې انسانان نور د پیغمبرانو نه علاوه هغه معصوم نه دي که صحابه کرام دي نو هغه معصوم نه دي صحابه کرامو ته ویل کېږي محفوظ الله د ګناهونو نه بچ ساتي لیکن کله کله ګناهونه تکیږي هم نو کله چې ګناه وکړي نو په ګناه باندې قایمیږي نه کلکیږي پې نه بلکې زر توبه وباسي واپس کی الله ته توبه طایب شي بخښنه غواړي استغفار وایي نو ما او تا خو د ډېر لرې یو بیا زما او ستا دپاره خو پکار دی موږ استغفار کوو توبه دې وایو توبه دې وباسو واستغفر لذنبک بخښنه طلب کوه د خپل ګناه دپاره وسبح بحمد ربک دریم حکم دی سبح تسبیح وایه د الله پاکي بیانوه پاکي چې بیانوي بحمدک د خپل رب د حمد سره نو یو طرف ته خلک وایي تسبیح کې بعضې صفات دي هغه سلبي دي او بعضې صفات چې دي هغه وجودي دي دا کارونه الله لپاره نشتی الله خوراک نه کوي الله سکاک نه کوي الله محتاج نه دی دا به لا اله الا الله اول کې نفی دا ونو ورپسې اثبات دی دا کارونه نه الله عاجز کیږي نه لا اله الا الله تسبیح به دیتا الله پاک دی د هر عیب نه بحمدک الله د پاره صفاتونه کوم چې د الوهیت صفاتونه دي هغه الله د پاره ثابت دي نسبح بحمد ربک بالعشی والابکار بیگا او سبا ورځ ټوله تیره کړه
نو ماخام کې بیا ځان سره حساب کتاب وکا، نو استغفار مو وایا، نو تسبیح مو دا وایا د الله او د حمد مو وایا. ولی بکارو چې کله سار کینو بیا سار شروع چې کینو په د الله په تسبیح سره او په حمد سره شروع کا. ان الذين يجادلون في آيات الله يقينا کسان چې جګړه کوي د الله په آیاتونو کې بغیر سلطان ناتاهم، بغیر د دلیل نه چراغ لدی ته ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغیه، نشته د دې پسینو کې مگر کبر ده، ما هم ببالغیه چې ندی دی رسیدون کې هغه ته د دې پسینو کې غټي خبرې دي. دا کم چې کافر دي، کم چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، د دې پسینو کې غټ غټ خبرې دي. د دې پیغمبر سره یو څوکړه، د دې مؤمنانو سره یو څوکړه، دې ته څومره نقصان ورسوله. دا مسلمانان یو ختم کړي، دا پیغمبر یو ختم کړي، دا مسلمان یو د دنیا نه ختم کړي، دا قرآن یو ختم کړي، دا ایمان او اسلام یو ختم کړي. دا لګیا دي پزړه کې پسینو کې غټ غټي منسوبې دي، لیکن هغه تر سینا کله بسوک پس طریقې باندې دا کافر چې دین راوباسي مسلمانانو پسې، کله په یوې طریقې او کله بل طریقې باندې یو بلکې بیا جنگیو، کله پسې څوک جوړ کی وای دا پیغمبر دی، او دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرسته بل پیغمبر نشتی، هغه خاتم النبیین دی، نبوت دروازه په هغه باندې بند شو، ختم شو، خلاص شو، بل پیغمبر نشتی. نو کله په دغه باندې کوي، کله بل یو پیدا کی، کله به سر پیدا کی او کله خپې پیدا کی، هغه په لحاظ په ذریعہ باندې په دین کې نقصان نه وکړي. کله بداسي چې سمولیان به پیدا کی او مولیان له پیسې ورکی، او هغه په دین کې اختلافي خبري شروع کی، یو بل باندې به ورواړ، یو بل باندې جګړه به شروع کی، د خلکو بدزنی به پیدا کی، خلک بدزونه کوي کنه. دا مسلمانان د مولیان چل کوي، یو بل سره لګیا دي په جګړه دي، یو وای داسې دی، یو بل داسې، یو وای د پسې مونږ کی، یو بل په هغه پسې مونږ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو ګناهګار دی، فاجر دی، فاجر پسې مونږ کوه، صلو خلف بر و فاجرین وی، نیک دی او که بد دی مونږ پسې کوه، دی په هغه پسې نه کېږي، دا بل په ده پسې نه کېږي. مولیانو یو بل نه د خلکو په زړونو کې بدوالی پیدا کی، دا اصل کې ایجنډه د بل چا ده، کم چې کافر خلق دي د هغې ایجنډه ده، دلته مسلمان ولا پوره کوي. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی، نشته د دې پسینو کې مگر کبر دی، غټ غټ خبر دی، ما هم ببالغی چې دا خلق نه دي رسیدونکي هغې ته، کولی نشي، نافذ کولی نشي، رسیدی نشي وته. نتس چل کوه فاستعیذ بالله، نو پناهی حاصلوه په الله سره. شیطانان دي، نو دا شیطان انسی شیطان هم دی، نا بل شیطان هم دی جنی. نعوذ بالله وایا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا الله د دې شیطان نه به مې ته ساتې، نو د دې بل شیطان نه به مې ته ساتې. انه هو السمیع البصیر، یقینا هغه الله چې دی هغه اورېدونکی دی او هغه لیدونکی دی. لخلق السماوات والارض، خامخا پیدائش د اسمان او د ځمکې اکبر من خلق الناس، پیدائش د اسمان او د ځمکې ډېر غټ دی د پیدائش د خلقونه. خلق دا سړی خو د ډېر وړوکی دی، او د اسمان ته ګوره څومره غټ دی، او دا ټول بیستنو ولاړ دی، یوازې یو اسمان نه دی بلکې اووه اسمانونه دي. څومره غټ دی، دا یو چې دی نو د بل نه ډېر غټ دی. اولنې لاندې وړوکی دی، نور پسې غټ دی، نور پسې ښه غټ دی، نو د هغې نور پسې ښه غټ دی. دا ټول راګیر کړي دي، دا ټول هر څه د اسمانونو په منځ کې دي. اسمان او ځمکه د دې پیدایش چې ډېر غټ دی د خلکو د پیدایش نه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. وما یستوی الاعمی والبصیر، او نشي برابر کې دی ړانده او لیدونکي. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی عمل صالح یې کړلی، والمسیء، او نه بدکار، بدکار دی مشرک دی، هغه نشي برابر کې دی.
د مؤمن سره نشي برابر کېدی مؤمن چې عمل صالح کوي او بل هغه سړی چې هغه مؤمن چې هغه دی بدکار دواړه نه دي برابر قلیلا ما تتذکرون ډېر کم هغه چې تاسو کم پناه اخلئ ان الساعة لآتیة یقینا قیامت خامخا راتلونکې دی لا ریب فیها چې نشته شک په هغې کې ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي وقال ربکم ادعوني استجب لكم او ستاسو رب داسې ویلي چې غواړئ ایمان ستاسو دعا قبلوم الله ایمان غواړي دی نه ورګه چې بل چا ته ووایم بابا ته ووایم هغه به تا ته وایي بیا ورګه تعالی وسیله وګورم الله وی نه ما نه غواړه ډایرک واړه ډایرک راځه الله وی ستا ته نږدې م بل چا ته مه وایه ما ته وایه وقال ربکم ادعوني استجب لكم او ستاسو رب دا ویلی چې غواړئ زمانه قبلوم ستاسو دعا ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې هغه تکبر کوي ځان غټ ګڼي دا زما د بندګۍ نه زما بندگی صدا منځ دی روژه ده حج ده زکات دی وغیره وغیره دا ټولې بندګیانې دي لیکن د دې ټولو مغز چې دی نو الدعا مخ العباده دعا ده دعا دې دعا د الله نه غواړي یا الله خیر نه وي بل چاته یا پلان کیا خیر وي یا پیر بابا را ورسیږي یا لوی اسوان پنه کې را ورسیږي هغه ته आवाजونه کوي نه ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې تکبر کوي ځان غټ غني ځان د ما د بندګۍ نه ما ته आवाज نشي کولای ما ته आवाज نه کوي سيدخلون جهنم داخلون خامخا داخل وګدل جهنم ته ذلیلان ذلیلان براوانی جهنم ته ولقد آتینا موسی الکتاب یقین ورکړو موږ موسی علیہ السلام نه هدایت واورثنا بنی اسرائیل الکتاب او پاد کړو موږ بنی اسرائیل کی کتاب هدن هدایت او ذکر او پنو لیول الباب د پاره د عقل د خاوندانو فصبر نو تصبر کوه ان وعد الله حق یقین د الله وعده رښتونی ده واستغفر لذنبک او بخنه طلب کوه د خپل ګناه د پاره کچری وسبح بحمد ربک او تسبیح بیان او د خپل رب د حمد سره بلاشی ولبکار سبا بیگا او سبا ان الذين يجادلون في آيات الله يقينا کسان چې جګړه کوي زموږ پایاتونو د الله کې بغیر سلطان ناتاهم بغیر د څه دلیل نه چراغ لې دي تا ان فی صدورهم الا کبر نه پسینو د دې کې مگر کبر دې ما هم به بالغی چې ندي رسیدون کې دی هغه تا فاستعذ بالله نو پناه حاصل او په الله سره انه هو السميع البصير یقینا الله چې هغه لیدون کې اوریدون کې لیدون کې لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانو د زمکه اکبر من خلق الناس ډیر غټ ته د خلقو د پیدایش نه ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوهیږي نه وما يستوي الاعمى والبصير نشي برابر کې دی اړان دا ولیدون کې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل عمل الصالحات عمل صالح کړل ول مسیون بدکار قلیلا ما تتذکرون ډیر کم دی چې تاسو کم پناخلی ان الساعه لاتیه یقینا قیامت خامخراتون کې دی لاري وفيها چې نشته شک پای کې ولکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقو نه ایمان نه راوړي وقال ربكم ادعوني استجب لكم واستاسو رب داسې ویلي چې زمانه غواړي استاسو دعا قبلوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې تکبر کوي لوی کوي زما د بندګۍ نه سيدخلون جهنم داخرين خامخا داخل بکو دی لره جهنم ته ذلیلان الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله